پښې چې انسان دور کړی دي، غوږونه چې انسان دور کړی دي، دماغ چې انسان دور کړی دي، دا ټول الله تعالی په ورځ د قیامت باندې بیا غواړي. دا امانت دی، دا په ورځ د قیامت باندې بیا غواړي. لکه امانت چې په دنیا کې یو څوک یو چا ته کښېږدي، بیا چې کله وخت د هغه سپورت کېدو د سپارلو د امانت راشي، هغه د خپل امانت په مکمل توګه باندې غواړي، محفوظ یې غواړي. دغه رقم الله تعالی په ورځ د قیامت باندې چې موږ ته کومې اعضا راکول شوي دي، د هرې عضو به الله تعالی د هغه څخه پوښتنه کوي، او هر عضو چې کوم د امانت دی، دا امانت به هغه رقم په محفوظ الله تعالی د موږ څخه غواړي. او که چیرې محفوظ نه وي، بیا به اول موږ د ایمرجنسي وارډ ته ورځو چې قبر دی، د ایمرجنسي په وارډ باندې نوځو، او بیا به هسپتال ځو، غټ ډاکټران به راځي، بیا به هغه د موږ په ورځ د قیامت باندې مکمله پوښتنه کوي. او پوښتنه به په دا اندازه باندې کوي چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې د هغه مفهوم دا دی چې الله تعالی به د ژبې وتړي په ورځ د قیامت باندې، پر دې باندې به مهر ولګوي، خولې به وتړي، غوږونه به ګواهي ورکوي، سترګې به ګواهي ورکوي، لاسونه به ګواهي ورکوي، پښې به ګواهي ورکوي، عقل او دماغ به ګواهي ورکوي چې زه په دنیا کې دا سړي په دا اندازه باندې استعمال کړم. نو دغه بدن، دغه لاسونه، دا غوږونه، دغه سترګې چې نن موږ یوه کاڼۍ و دې لاس ته نسو نږدې کوئ، دا لاس په اور باندې نسو سېځئ، پر موږ باندې ګران دی. لیکن دغه لاس په ورځ د قیامت پر موږ باندې چیش کوي، ګواهي به ادا کوي. د انصاف ورځ ده، هر څه به لیکل شوي، ستا مخ ته به پراته وي، دا ګواهي به ورکوي. دا ګواهي به پر کومه طریقه باندې دا خپل اعضا به پر موږ باندې هلته ګواهي، غلطه ګواهي ورکوي چې دا نن پر موږ باندې ګران لاسونه، ګرانې پښې، ګرانې سترګې، ګران غوږونه. بلکې الله تعالی چې د غوږو کې د اورېدلو قدرت یې ښی دی، الله تعالی چې په دې سترګو کې د لیدلو قدرت یې ښی دی، الله تعالی چې په دې ژبه کې د وینا قدرت یې ښی دی، الله تعالی چې په دې لاس او پښو کې د حرکت قدرت یې ښی دی. د دې پوښتنه تاسو نه کوئ چې دا ستا په سترګه کې ولې دید شته، دا ستا په غوږو کې اورېدل ولې شته، دا ستا په لاسو پښو کې د حرکت ولې شته. د حرکت پوښتنه الله تعالی نه کوي، نه د اورېدو او د لیدلو د دې پوښتنه الله تعالی نه کوي، نه د دې سوال جواب کېږي. هغه دا وایي چې ما په دې کې قدرت د کتل د لیدلو ایښی و، ما په دې غوږو کې قدرت د اورېدو ایښی و، په لاسو او په پښو کې ما قدرت د حرکت ایښی و، د تګ او د راتګ، د لاس د پورته کېدو او د کښته کېدو، د دې طاقت او قدرت چې ما کې ایښی و، دا په چیش کې صرف شو. لکه په دنیا کې چې الله تعالی وایي چا ته مال ورکړي، دنیا یې ورکړي، اولاد یې ورکړي، عمر یې ورکړي، د دې پوښتنې چې الله تعالی کوي چې ما د عمر درکړی تا په چیش کې صرف کړي، ما اولاد درکړی تا د اولاد تربیت په چیش کې وکړي، ما عقل درکړی د عقل تا په چیش کې صرف کړي. دا هغه رقم چې د کومې عضو ما و تا ته حرکت او سما، لیدل و کتل، ویل په ژبه باندې، په غوږو باندې اورېدل، دا چې ما درکړي تا په چیش کې صرف کړي. په قرآن او حدیث او په فقه کې دې صرف کو، او که آیا انجونو په کتو کې دې صرف، ښځو په کتو کې دې صرف، یا د ښځو د انجونو څخه پوښتنه کوي چې آیا په دې سترګو کې چې ما دید ایښی و، تا د قرآن په تلاوت کې صرف کوي، قرآن ته دې کتل او کتابونه دې په کتل، که آیا تا و د هلکانو و د نارینه و مخانو ته کتل. پوښتنه به الله تعالی په ورځ د قیامت کوي، دا د انصاف ورځ، د ورځ باندې به دا پوښتنه کېږي. بیا به د دې جواب موږ څه ورکوو، دا زموږ سترګې به کوم جواب ورکوي، دا زموږ غوږونه به کوم جواب ورکوي، آیا دا زموږ ژبې به کوم جواب ورکوي، دا زموږ پښې او لاسونه او عقل او دماغ به کوم جواب ورکوي. الله مې د دې شیانو د غلطې ګواهي څخه وساتي. باید موږ د خپل ځانونه په ښو افعالو، په ښو عملو کې د دنیا صرف، په غلطو افعالو کې نه صرف، په غلط تګ و راتګ، په غلط نظر، په غلط اورېدو یا غیبت په اورېدل، یا ښکنځل په اورېدل، یا د نجونو نامحرم نجونو خبرې په اورېدل، دا باید په غوږو باندې نه و. د سکند حساب و کتاب به کېږي په ورځ د قیامت باندې، سکند حساب به کېږي. او دغه رقم دا په ماحول او په معاشره کې چې نن سبا کشارونه دي